بسم الله الرحمن الرحیم. د اسم غیر متمکن په اتو اقسامو کې شپږم نمبر قسم چې دی نو هغه د اسماء ظروف دی، او اسماء ظروف چې دی نو دا په دوه قسمه باندې دي. یو ظرف زمان دی، بل ظرف مکان دی. نو د ظرف زمان د پاره چې کوم اسماء استعمالیږي نو د هغې بیان شروع دی. په هغې کې یو اسم دی ایانا، یہ وقت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے. ایانا چې دی نو د دې سره استفهام او سوال کیږي خو د وقت باره کی، جیسے ایان یوم الدین، کب ہے دن جزا کا. د جزا ورځ چې ده نو دا به کلی کافرانو به دا تپوس کو چې د قیامت ورځ به کلی. نو ایان سره تپوس کیږي د وقت په باره کې. امسی، جیسے جاءنی زیدن امسی، آیا میرے پاس زید کل، پرون زید راغلی. نو امسی چې دی دا ظرف زمان دی. مز و منذ دا دو اسمونه دي، یہ دونوں کام کی ابتدائی مدت بتاتے ہیں. دا د کار چې کوم ابتدائی مدتی نو هغه ښیي. جیسے ما رأیته مز یوم الجمعتی، میں نے اس کو جمعہ کے دن سے نہیں دیکھا. ما هغه د جمعې د ورځې نه ندی لیدی. نو د نه لیدو چې کومه ابتدائی مدت تی نو آگئے اخو چاہ دا جمعیر وزنا، اور پوری مدت کے لیے بھی آتے ہیں، اور دا پورا مدت دا بیان دا پارہم موز او منزو دا رازی. جیسے ما رأیتوہ منزو یومینی، ما ندی لی دے آغا دا دور وزو داسی. نو دور وزی پورا مدت ہے خو چاہ دا دور وزی پورا چی دی نو دا دینا دے کہ ماں آغا ندی لی دی. میں نے اس کو 2 دن سے نہیں دیکھا. قطو، یہ ماضی منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے. قطو چلی دا ظرف زمان دی او دا ماضی منفی دا تاکید دا پارا رازی، یعنی پا ماضی کی یو کار ندی شوی او بالکل ندی شوی. نو ندی شوی دا یو عام جمله دا، او کوئی چی بالکل ندی شوی نو دا تاکیدی جمله ده. نو دا بالکل ندی شوی، دا سے تاکید پیدا کولو دا پارا قطو استعمالی. جیسے ما ضربتو قطو، میں نے اس کو ہرگز نہیں مارا. ما ضربتو میں نے اس کو نہیں مارا، او ما ضربتو قطو میں نے اس کو ہرگز نہیں مارا. ما آغا بالکل ندی وخلی. عوضو یہ مستقبل منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے. څنګه چې قطو د ماضی منفی د تاکید د پاره راځي، نو دغه شان مستقبل کې چې ته یو کار نفی کې او په هغې کې تاکید راولي، معنا مضبوطه، نو د هغې د پاره به استعمال عوضو. جیسے لا اضربه عوضو، میں اسے کبھی نہیں ماروں گا، زب هغه کله هم نه وخم. قبلو و بعدو، قبلو او بعدو چې دي نو دا هم دو اسمونه دی ظرف زمان کے راضی، او دا مبنی دی خو پدې کې شرط دی چې دا شرط پا کی پوری نو علب مبنی یعنی معرب بیدا، جبکہ مضاف ہو اور مضاف الیہ متکلم کی نیت میں ہو. قبلو بعدو چکل مضاف وی او دا دی مضاف الیہ پا الفاظو کی نی بلکہ دا متکلم پا نیت کی وی. نو په هغه وخت کې به متکلم دا قبلو بعدو مبنی استعمالی. نو د دې د مبنی استعمالولو نه به مونږ ته دا پته لګي چې دلته مضاف الیه شته او ادم متکلم په نیت کې دی، په الفاظو کې نشته. جیسے اللہ تعالی کا فرمان ہے، دا اللہ پاک ارشاد دی، للہ الامر من قبل و من بعد. دیزا کہ للہ الامر من قبل، نو دا من چې دی دا حرف جر دی، او دا چې په کوم اسم داخل شي نو دا اغیل جر ورگئی. نو من قبلی پکار دی، من قبلن و من بعدن
دا سه پکار دی. لیکن د من اس اثر چې دی په قبلو بعدو او نشو، نو دینه مونږ ته دا پته ولګي چې قبلو بعدو مبنی دی، په دې اثر نه کیږي. او د مبنی والی شرطم پکې موجود دی، دا مضاف دی او د دې مضاف الیه هغه د متکلم په نیت کې دی، په الفاظو کې دلته سم نشته، یعنی د قبلونه بعد مضاف الیه نه دی ذکر، اندغه شان د بعدونه بعد مضاف الیه ذکر نه دی. ای من قبل کل شیء، د قبلونه بعد کل شیء دی، نو بیا به داسې وي چې من قبل کل شیء. اوس چې کل شیء دی په الفاظو کې ذکر کنو، قبلی معرب شو، مبنی پاتې نه شو، د من اثر په ښکاره شو، قبلی په لام بزیر وی بیا. همدغه شانته و من بعد کل شیء، نو من بعدو الته په ضمه مبنیو، او چې کله د کل شیء مضاف الیه په الفاظو کې ذکر کنو، اوس به من بعد کل شیء، د من اثر په بعدی کې په دال باندې ښکاره شو. اور جیسے انا حاضر من قبل، زه حاضر شویم یا زه حاضر شوی وم ستانه مخکی، نو من قبلو مخکی دیزه که د من اثر په قبلو کی ندی شوی، قبلو مبنی دی. او د ای وجه دا چې د قبلو مضاف الیه حذف دی او د متکلم په نیت کې دی. اصل کې د متکلم دا مطلب دی من قبل کا، ستانه مخکی زه حاضر شویم. نو قبل کی اوس د من اثر ښکاره شو، په لام باندې کسره ویل شو، یعنی د من د وجنه قبلی مجرور شو. متا تجیئنا بعدو، تب کله راځي مونږ ته بیا مطلب یعنی بعد هازا، د دې ځل نه بعد به بیا کله راځي. نو په دې ځکه کې بعدو دا مبنی ویلې شوی دی، لیکن چې کله هازا دې سره په لفظ کې ذکر شي، نو بیا به بعد هازا په دال باندې په فتحه ویل کی، او بیا به دا مفعول فیه ګرځي د تجیء فعل لپاره. د دې بیان رستو را روان دي چې مفعول فیه څه وي او حروف جاره څه وي، کم حروف دي چې هغه اسم لجر ور کوي، یعنی د کوم حروف په وجه په اسم باندې زیر راځي.